ونصلي على رسوله الكريم. پرونی سبق باندې پوښي وای کنه مطالعه به کوي اړوي به د یو بل سره او بیا چې په کوم سیز باندې پوهیږئ نه نو مې درته ویلي وو د سبق په منځ کې هم په اخره کې هم په هر ټایم کې هغه تپوس به یې کوئ یو شی به مجهول نه پرېږدو ټیک شوله معلومو به راښکاره کوو به په دقیقې کې زموږ فایده ده که غیر معلوم رانه پاتې شو نو زموږ نقصان دی بیا ټیک ده او کتابونه چا سره نه دوی راوړي دي نو بیا ترې نه راواخلی ځان څوک پکې شته چې یې سره نشتي بیخی د جز لا یتجزا نه مشورو کړې وه که نه جز لا یتجزا هدایت الحکمت معین الفلسفه مخکې کتابونه مبزي وغیره کې به مو ویلي دا هغه څیز دی چې په دې کې په یو جهت کې په دې کې تقسیم نه راځي نه طولن قابل تقسیم دی نه عرضن قابل تقسیم دی او نه عمقن قابل تقسیم دی ٹھیک ده دغه دغه طول عرض عمق دغه ابعاد ثلاثه دا پکې شته نه ٹھیک شوله بل ورپسې بیا ویلی او خط مجموعه د نقاطو ده هغه مجموعه د نقاطو چې یو بعد پکې وي طول صرف فقط او سطحه په دې کې دو بعد وي دا مجموعه د نقاطو ده یا مجموعه د خطوطو ده ٹھیک ده او په دې کې طول عرض دواړه پکې وي او بیا جسم په دې کې طول عرض عمق درې واړه ابعاد ثلاثه پکې وي ٹھیک ده بیا نور هغه دایره شوه کره ویلی مو چې دایره دا یو سطحه وي کره یو جسم وي په دایره کې طول عرض وي او په کره کې طول عرض عمق درې واړه وي د دواړو تعریفونه بیا یو بل ته نږدې دایره هغه یو داسې خط یا د نقاطو یو داسې مجموعه چې په هغې کې د یوې نقطې نه هر نقطه هم فاصله وي چې کومې نقطې طرف ته تک کې نو فاصله به یو شانتې توی کې ټیک ده دغه رنګې کره دا بیا یو جسم دی په دې کې یو داسې نقطه وي چې د هغې نه د دې کرې هر نقطې له چې ورځې نو فاصله به یو شانتې پوه شوې دغه مخصوص نقطې ته مرکز د دایرې یا مرکز د کرې ورته ویل کېږي پوه شوې بیا دا خبره وکړه چې زموږ دا ځمکه هم یوه کره ده که حقیقت یې ولټې کره نه ده بلکې کره نما ده څه شی ده کره نما په کره نما باندې اطلاق د کرې کېږي لکه په جزیره باندې چې په جزیره نما باندې چې اطلاق د جزیرې کېږي لکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي اخرج الیهود والنصارى من جزیرة العرب ٹھیک شو نو عرب جزیره نه ده بلکې عرب جزیره نما ده درې طرف ته سمندر دی او یو طرف ته نه وجه ده بیا ٹھیک شو نو هغه جزیره نما وی دي د چې درې طرف ته اوبوي خو یو طرف ته هغه وچه وي دا جزیره نما ده خو اطلاق د جزیرې پې شوی پوه شوې داسې په کره نما باندې اطلاق د کرې سړی بې ګناهګارېږي نه کېدلی شي جزیره هغې علاقې ته هغې خشکې علاقې ته وایي چې څلور واړه طرف ته تې اوبئ دقه سمندر په منځ کې جو هر طرف ته سمندر دی که نه او جزیره نما هغې علاقې ته او هغې خطې د ځمکې ته وایي
یا هغې خشکې خطې ته وایي چې د هغې نه درې طرف ته خو اوبه وي خو یو طرف ته دی نه وچه وي لکه عرب دي درې طرف ته اوبه دي خو یو طرف ته وچه ده د یمن سره لګېدلې هغه بیا دې خوا د شام سره د فلسطین عراق بیا د ایران او بیا دې خوا موږ عجمو طرف ته راغلي دي خبره که نه پوه شوې پې نو دغه جزیره نما ده خو اطلاق د جزیرې به هم کېدلی شي بل هغه بیان د زاویې بحث وکړو د دې نه مخکې د هغې درجاتي نظام ګریډین نظام ریډین نظام د هغې بحث مو کړی بیا مو پسې د زاویې بحث وکړو ټیک ده او بیا د زاویې اقسام ابتداءً د زاویې درې قسمه دي حاده قائمه منفرجه ټیک ده بیا هغه نور اقسام هم د زاویې دي لکه رأسي زاویې بیا بس متبادله زاویه متناظره زاویه ٹھیک شولا دا ټولې خبرې به ځان ته را یادوئ ښه اوس یو خبره مې د بله کړې وه دا چې په دې فلکیاتو کې هغه بنیادي چیز حل کول د مثلث دي مثلث به تا ته یاد وي دی به هغه د حل کولو په طریقه باندې به پوهېږي دا داسې دي لکه سترګې چې دې وکړې پوه شوې نو مخکې نه دا زده کړو مثلث وایي چاته وایي دا مثلث هر هغه شکل دی چې په ده کې درې زاویې وي او درې پکې ضلي وي ټیک ده ضله مو پرون ویلې وه چې دا چاته ویلی کېږي د بازو ته ٹھیک ده او زاویه دغه ګماو ته ویلی کېږي دغه ګوټ ته ویلی کېږي او دغه بازو ته پکې څه ویلی کېږي دې ته پکې ضله نو مثلث دا هغه شکل دی چې په دې کې به درې زاویې وي او درې به پکې اضلاع ضلې به وي پکې پوه شوې بیا دا مثلث په دوه قسمه دی یو دی کروي مثلث کرو داسې قوس ته ویلی کېږي ټیک شو نه نو دغه مثلث د دغې هغه قوانین د دغې احکامات ټول جدا دي ټیک ده عام طور په سکولونو کې دغه د لسمه پورې دا نه پړاوي ځکه هغه انتهایي مشکل شی دی او د لسم نه بعد چې څوک انجینیرینګ کوي که نه نو هغوی ته دا بیا پړاویږي او بیا وروسته چې دا سیول انجینیران چې دي وغیره دوی هغه د دې نه ډېر بحث کوي دا میزایل چې ولي که نه لکه د دې ځای نه میزایل خوشی کې څومره په سوونو کیلومیټره اخوا یو ځای نشانه کې هغه ولي دا د دغې مثلث په مدد سره د کروي مثلث په مدد سره په دغې باندې ځان ته ټارګټ چې دی نو په دغې باندې فکس کوي پوه شوې دی به زموږ چې اوقات روباسو د هغې دپاره چې کومه قاعده ذکر کوي په هغې کې به د ده استعمال وي خو نور زیات بحث به ترې نه کوو نه پوه شوې بل زاویې چې روباسو لکه د مازیګر زاویې چې وي د نور چې نور په کم ځای وي نو دلته به موږ باندې د مازیګر ټیم شي پوه شوې زموږ دا ټول اسمان د دې خوا افق اخوا افق وروسته یو څیز تعریف راځي انشاءالله وبه پېژنئ او چې دا نور کم ځای له راشي نو نصف النهار شي چې کم ځای له لاړ شي نو مازیګر شي چې کم ځای کې وي نو غروب د آفتاب وشي چې کم ځای وي نو عشا شي بیا چې کم ځای وي نو هغه فجر صادق وشي صبح صادق وشي بیا کم ځای وي نو د طلوع وکړي پوه شوې بیا مثال هغه مازیګر نه وروسته د مازیګر نه بعد یو 20 منټ بیا وي چې دا مکروه وخت وي هغه دا نور چې کله زیړی شي د اصولو کې به ویلي فقه کې ناقص وقت چې په هغې کې صرف د دغې مازیګر مونځ کېږي نور مونځونه پکې بیا نه کېږي نو هغه ناقص وقت څه ټایم شروع کېږي
د هغې به هم راته زاویه وښیي چې په دې زاویه باندې کله نور وي، په دغې ځای باندې ولاړ نور، نو دا بیا ناقص وقت شروع شي. پوه شوې په دې خبره باندې که نه؟ نو په دغې کې به بیا د دغې طریقه چې اوقات راوباسو، په دغې کې به دا کروي مثلث په بنیاد قواعد د قواعدو هغه استخراج کړی دی، قواعد یې ایستلي دي. نو په دغه قواعدو باندې به بیا بحث کوو، د هغې نه ځان له اوقات راوباسو. خو د دې نصف النهار رایستلو په ټایم کې یا د مازدیګر زاویې رایستلو په ټایم کې په دې کې به زموږ پکارېږي دا غیر کروي مثلث. پوه شوې؟ بیا دا مثلث چې دی دا بیا ځان له په دوه قسمه دی. ٹھیک ده؟ دې ته اصل سطحي مثلث ورته وایي. ٹھیک ده؟ یو ته وایي قائمة الزاویه مثلث او یو ته وایي غیر قائمة الزاویه مثلث. ٹھیک ده؟ نو قائمة الزاویه مثلث دې ته وایي چې په دې کې به یوه زاویه د 90 وي، یوه زاویه به پکې د 90 وي، او غیر قائمة الزاویه مثلث دې ته وایي چې په هغې کې به د 90 زاویه هغه نه وي. ٹھیک شو نه؟ ګوره دې دا میز دې خوا کتو، کروي مثلث چې هغه داسې لکه مثال داسې ٹھیک شو نه؟ درې واړه بازوګان چې نو قوسونه غونته کي کروي. ٹھیک ده؟ خو په دې کې دا هر یو بازو چې ته رالی که نه نو دا به ته د دایرې څه حصه کټ کې ورالی به. نو ګورې خیال به کې هسې نه چې د یوې د دې دایرې نه خو دې دا کټ کو او دلته دې ولګاو، او د بلې نه دې ورته دا کټ کو او دلته دې ولګاو. یو دې د وړوکې دایرې نه یو قوس راواغستو، هغه یو کرو راواغستو، بل دې د غټې دایرې داسې نه بلکې د یوې دایرې هغه کرو به راخلي. پوه شوې بې؟ ښه بل که پلسته شو ماله راکړه. بل سطحي مثلث. نو سطحي مثلث یو قائمة الزاویه او یو غیر قائمة الزاویه. قائمة الزاویه مثلث دا چې دا یو زاویه و پکې د سوري، دا و پکې د 90. پوه شوې بې؟ او غیر قائمة الزاویه مثلث هغه داسې چې هغې کې یو زاویه د 90 نه وي. ٹھیک ده؟ دا مثلث زموږ په کار نه راځي. ٹھیک ده؟ په ریاضۍ کې په دې کې په کار بیا ډېر راځي، خو لیکن زموږ په دې فن کې زموږ چې کوم مقاصد دي، اوقات رایستل، قبله رایستل، د سپوږمۍ نه بحث کول، نو په دې کې زموږ په کار راځي نه. نو چې نه تاسو مه راوړئ، ما مال را دا به زه په خپل حساب له وکړو. ٹھیک ده؟ نو موږ به بحث به کوو صرف د قائمة الزاویه مثلث نه. د چا نه؟ قائمة الزاویه مثلث نه. د مثلث په باره کې مو ووي چې دا هغه شکل دی چې 3 زاویې او 3 ضلعې لري. ٹھیک ده؟ په دې کې یو زاویه دا شوه، یو زاویه دا شوه، یو پکې ده. دې له مثلا ته نوم ورکړه A B C. ٹھیک ده؟ دې له نوم ورکړه A B C. ٹھیک شو؟ نو مثلث هغه شکل دی چې دی به جوړ وي د 3 زاویو د 3 ضلعو نه. اوس راشه په دې مثلث کې به تا ته بعضې څیزونه به درته معلوم وي او بعضې څیزونه به درته معلوم نه وي. دا شکر الحمدلله تاسو ټول علما یې، بعضې پکې طلبا دي لا فارغ شوي نه دي، ټولو د معلومه ده. نامعلوم به د چا نه معلومې؟ د معلوم نه به یې معلومې که نه. ټیک ده؟ منطق کتابونو په اوله کې دي چې هغه تصور او تصدیق زموږ موضوع ده چې کوم هغه نامعلومه تصور او نامعلومه تصدیق ته معلومېدلی شي.
که دې نشي معلومېدلی د کمر غړی بیا کو بیا څه کې ځان له پیسې دماغ خرابې پوهېږي پې که نه چې بل شی دې راوتېږي یا هم موضوع ده ټیک ده نو د حقې نه به بحث کوو د هغې نه به هغه مجهولات د هغې تحصیل وتي کوو او به ترې را حاصلو را معلومو به یې نه نو په دې مثلث کې به مونږ ته که هېڅ شی هم نه معلوم اوده شه بیا ځان له ټیک شوله چې یو شی درته پکې هم نه معلوم څه به درته بیا معلوم شي ټیک ده او په دې کې به درته بعضې به درته معلوم وي او بعضې به معلوم نه وي نو که بعضې پکې معلوم وو نو بیا به ترې نه هغه مجهول را معلوم کړي مجهول به دې بیا څه کړي را معلوم کړي ټیک ده نو چې بعضې معلوم دي او د هغې نه اوس نامعلومه معلومې نو د هغې دپاره قواعد څه دي طریقه کار څه دی ټیک ده دوه قسمه هغه طریقه کار به یې وایو د مجهول د معلومولو یو ته وي قانون د فیثاغورس قانون د فیثاغورس دا زمونږ په میراثو کې او په فلکیاتو کې په کار نه راځي ټیک ده خو هسې مختصرا به یې ووایو چې دا شی دی او دویم طریقه چې ده نو هغه په نسبتونو سره نامعلومه معلومول په خاصو نسبتونو سره نامعلوم څیزونه په مثلث کې را معلومول دا خبرونه په ذهن کې کېناسته